رسول الله مبارک چې کله د غزوه احزاب نه فارغ شو نو مسجد نبوي کې اعلان او فرمایو چې اوس به دا قریش مونږ سره د جنگ کولو دپاره دلته نه راځي بلکې اوس به مونږ هلته ځو. بله خبره رسول الله مبارک دا او فرمایله چې اوس به دوی مونږ سره د خطابت او د قصیدو په ذریعې سره جنگ کوي، یعنی د ژبې جنگ به اوس دوی مونږ سره کوي. اوس به دوی مونږ سره د اسلحې او د هتیار جنگ نه کوي، د ژبې جنگ به کوي. دوی به پروپیګنډې خوري، د اسلام او د مسلمانانو خلاف به خبرې کوي، دوی به کردار کشي کوي، د عربو قبایل به زمون خلاف روچتوي. رسول الله مبارک صحابه کرامو ته او فرمایل چې دا جنگ به څوک وکړي په تاسو کې؟ نو 3 انصاري صحابه کرام هغه ودرېدل، حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ، حضرت عبدالله بن رواحه او حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنهما. دوی ودرېدل. دوی د شعر او شاعري په ذریعې سره په دې جنگ کې بھرپور حصه واغشته. او یو انصاري صحابي حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ نو هغه د خطابت په ذریعې سره دا جنگ وکړو او اوی که خو بھرپور طریقې سره وکړو چې حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې په مسجد نبوي کې ولاړو، د اسلام خوبیانې به ذکر کړي، د رسول الله مبارک مدحت او تعریف به وکړو او دا د کافرانو د ادبي حملو جواب به ورکو. رسول الله مبارک با د حوصله افزایی هم کوله او د دپاره به رسول الله مبارک دعا هم کوله. بخاری شریف کې دا واقعه ذکر ده چې د عمرة القضا په موقع باندې چې کله حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ مکی مکرمه ته داخلېده او د رسول الله مبارک د اوښې هغه واګې په لاس کې نیولو په حالت د احرام کې او رزمیه اشعار ویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته اشاره وکړه چې مه وایه. رسول الله مبارک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منې کو، دعه پرېږده دی، ای عمره د اشعار چې کوم دي نو دا دی وخت کې د دې کافرانو په زړونو باندې داسې اثر کوي چې داسې اثر د ستاسو هغه غشي نه کوي. دا شانتي یو بله واقعه هغه هم د تاریخ حصه ده چې کله بنو تمیم مدینې منورې ته راغلل نو هغوی رسول الله مبارک ته د شعر و شاعري او د خطابت د مقابلې دعوت ورکو. رسول الله مبارک د هغوی دعوت قبول کو او باقاعده د یو مجلس انعقاد شو او هغوی پکې خپل د شعر و شاعري او د خطابت هغه جوهر اوخ او هغوی خپل کمالات اوخل شعر و شاعري او خطابت کې. دې طرف نه په جواب کې حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ودرېده او هغوی له او د اسلام دعوت، د اسلام خوبیانې، د رسول الله مبارک تعارف د پیش کو په خپل اشعارو کې. حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه خطابت په ذریعې سره د اسلام خوبیانې ذکر کړي، د اسلام دعوت وشلو. په د دې په هغوی باندې دومره اثر وشو په بنو تمیم باندې چې هغوی چې دی نو هغوی د دوی برتري قبوله کړه او د اسلام راوړو اعلان یې وکړو. نو زما عزتمندو، زما د خبرې مقصد دا دی چې هغه وخت کې د ابلاغ ذرائعو کې دا شعر و شاعري او خطابت دا د ابلاغ مؤثر ترین ذرائعو چې رسول الله مبارک د دې بھرپور استعمال وکړو او د نظر انداز نه کړل. نو عزیزانو دی وخت کې هم د ابلاغ چې کم ذرائع دي نو د دې دایره ډیره وسیع شوې ده. دی وخت کې مونږه چې کم د دې دا کم ذرائع دي نو دا نظر انداز نه کړو، د دې صحیح مونږه استعمال وکړو. لکه ګورئ د حالت جنگ او حالت امن قوانینو کې ډیر فرق وي. ډیر هغه کارونه چې هغه حالت امن کې جایز نه وي او حالت جنگ کې هغه د هغې بیا اجازت میلو شي. لکه ګوره په میدان جنگ کې یو مجاهد د دشمن ته مخامخ ولاړ دی، اوس د دشمن سره چې کم هتیار دی دی به دا سوچ کوي چې د دې په مقابل کې ما سره د دې د مقابلې دپاره یو مؤثر مضبوط هتیار شته او که نشته. لکه مونږ به ایټم بم واخلو، که مونږ د شریعت د جنگي مزاج مطابق وګورو نو ایټم بم استعمال چې دی جایز نه ښکاري. چې کم
د اسلام د جنگي مزاج دی نو هغه موږ ته دې اجازت نه راکوي، ځکه چې رسول الله مبارک تعلیمات موږ وګورو، رسول الله مبارک چې څنګه د جهاد هغه اصول او احکامات بیان کړي دي، نو هغې کې رسول الله مبارک دې نه منع فرمایل ده چې تاسو چې دی نو هغه په جنگ دوران کې چې کله دشمن سره تاسو جنګېږئ نو چې ښځه قتل نه کې، بوډا قتل نه کې، ماشوم قتل نه کې، بغیر د ضرورت نه چې تاسو د هغوی ملکیتونو او مالونو ته نقصان ورو نه رسوي. خو چې کله حالت نو دا خو د دې نه خو دا معلومیږي چې اټم بم چې د استعمال د جایز نه وي، خو بیا هم مونږ په اټم بم باندې ډېر زور راوړو او مونږ دا وایو چې یاره زمونږ ملک دی هم یو اټمي ملک وي. ولې؟ دې دپاره چې زمونږ چې کم مد مقابل دی هغه اټمي دی، نو چې مونږ هغه سره ځان نه برابرو، هغه سره شانه بشانه نه یو او هلته هغه سره اټم دی ما سره نشته، نو چې ما سره نشته نو زه خو بیا هغه ته پاتې یم، بیا خو به هغه په ما باندې غالب شي. نو مونږ دغې وجې نه وایو. لکه ګوره حالت اضطرار کې ډېر هغه کارونه داسې کارونه چې هغې استعمال جایز نه و، په حالت اضطرار کې بیا د هغې استعمال ضروري شي. لکه ګوره یو انسان دی هغه چې دی هوږې دی او د لوږې نه مړ کېږي، نو د دپاره بیا شریعت هغه حرامه غوښه استعمالول او خوړل د هغې هم دله اجازت ورکوي، او د ده دپاره بیا دغه استعمالول د حرامه غوښه دا خوړل دا ضروري شو. که دی نه کوي نو دا د خپل ځان سره خپل ظلم دی، دا خو دی خپل ځان خپله قتل کوي. بیا نو همدغه شانتې عزتمندو په حالت اضطرار کې بیا همدغه اټم بم استعمال بالکل جایز دی، دا بیا ضروري دی. د دغې وجې نه مونږ په دې باندې زور راوړو چې اټم بم چې دی نو دا دې جوړ شي او زمونږ ملک یو اټمي ملک وي. نو زما د دې ټولې وینا مقصد دا دی چې څنګه د هتیار او د اسلحې جنگ دی، نو دغه شانتې جنگ هغه نن سبا د میډیا هم دی، بلکې په دې نن دور کې میډیا چې د دې ډېر لوی کردار دی په د دشمن د مد مقابل د مخالف په مقابله کې د دې ډېر لوی کردار دی د میډیا، ځکه چې هلته دشمن چې دی نو هغه څه کوي، هغه د اسلام چې کم مخالفین دي د رسول الله مبارک ناموس اسلام او مسلمانانو خلاف هغه بین الاقوامی چې کومې پروپاګنډې کیږي، کردار کشي کیږي، د اسلام مذمت کیږي، د دې بدۍ بیانیږي، نو د دې یو لوی کردار څه دی هغه په میډیا کې دی، د میډیا په ذریعې سره کیږي. نو عزتمندو څنګه چې په حالت اضطرار کې یو حرام شیز دی د هغې استعمال هغه بالکل جایز شي بلکې ضروري شي. رسول الله مبارک هغه وخت کې خطابت، شعر و شاعري، قصیدې دا د رسول الله مبارک په زمانه کې د ابلاغ یو مؤثر ذرایع د رسول الله مبارک نظر انداز نه کړل، د دې بھرپور استعمال وکړو. نو عزیزانو په دې وخت کې د دشمن د پروپاګانډو د هغې د سازشونو دپاره چې یو مؤثر ذریعه ده د ابلاغ نو هغه دغه میډیا ده. مونږ د میډیا دا نظر انداز نه کړو، مؤثر ذریعه مونږ دا وګرځو.